بسم الله الرحمن الرحيم. ابو المنتهي درس نمبر 2. قال الامام العظم ابو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: ويلدي امام اعظم ابو حنیفہ رحمت الله تعالی علیه وهابیان د اعتراض کی چې امام اعظم معنا دا غټ امام نو ابو حنیفہ تا نعمان ابن ثابت ته امام اعظم ویل دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د بیدا دکا امام اعظم رسول الله مبارک دی بل څوک نه دی لوی امام وی نبی علیہ السلام دی تاسو ابو حنیفه ته امام اعظم لوی امام وای دا ولی جواب بدای چې دا د خپل زمانی د دې نورو امامانو په نسبت یادای د خپل زمانی د نور امامانو په نسبت دی لویو د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د زمانه او د غي د ذات په نسبت نه یادای او کدا شي تاسو ابن تیمیه شیخ الاسلام وای شیخ الاسلام نبی له سلام دیو کنا او شیخ المسلمین ورته وای نو شیخ الاسلام او شیخ المسلمین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دیو کې ابن تیمیه آیا د ابن تیمیه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا غم شیخ او معاذ الله دا غنم ورغټ ک. قال الامام العظم ویلی فرمایلی دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله اصل التوحید چرته ویلی دی الفقه الاکبر کی ویلی دی سی ویلی دی اصل التوحید الته بسم الله ذکر کا ولته الحمدلله نه ذکر کړي ډایرک وی چې اصل التوحید دا ولی نو دا اعتراض په امام صاحب باندې مکوا. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې بسم الله ذکر کړي او ډایرک حدیث شروع کړي حمد ولنه ذکر کړي او کا جواب کړ. امام ترمذی رحمت الله علیه جامع ترمذی کې ډایرک بسم الله وی او الحمدلله نه ذکر کړي مسله باندې پوېږي کنه د احمد بارکی چې کم احادیث راغلي هغه کې خدا تصریح نه ده شوی چې خامخا لیکي ویم مونږ امام صاحب باندې امام بخاری باندې امام ترمذی باندې ښه عقیده ساتو خو ګمان پکو بسم الله لیکلی دا الحمدلله لیکلی نه ده خو په خله ویلي کنه دیبا الحمدلله لیکلی نه ده خو لیکن په زبان به ویلي کنه پوښ لیکنه ویلی دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت الله علیه اصل التوحید دا خبر مقدم دی اصل التوحید اصل مضاف توحید مضاف له اضافت بیانی دی اصل مضاف التوحید مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا خبر شلو احاز الكتاب دا ورته مبتدا محذوف ده خبر مقدم ورته مو وای بس خبر ورته وای اصل التوحید دا خبر شو مبتدا څه شو احاز الكتاب دا کتاب د مبتدا شو کنه او چون کې دلته اوس دا قانون دی چې هر یو خبر حملی مبتدا باندې هغه باندې ورباري دلته حمل نه صحیح کېدلو نو دا حمل د تصحیح او د صحت د پاره فی بیان دا بیان ټکی مقدر ک احاز الكتاب دا کتاب الفقه الاکبر فی بیان حقیقت التوحید ثابت دی په بیان د حقیقت د توحید کې په حقیقی او صحیح توحید کې دا کتاب ثابت دی اوس توحید څه تویم وهو فی اللغت توحید په لغت کې الحکم حکم کول دی یعنی پخلا ویل دی پخلا
چې بأن الشیء واحد چې دا شی یو دی لکه الله یو دی توحید دی ته وای چې په خله حکم لګي چې الله یو دی دی ته وای توحید والعلم او دا یقینا ور سره کول لزړنه چې بأنه واحد چې بده پدې چې دی یو دی په خله ویل او پزړه یقین کول اقرار لسانی تصدیق جنانی دا دواړه چې یو شي نو دغه توحید پوره شول لکه لغت کې څه ته وایي حکم لګول چې دا شی یو دی او یقین کول په یو والد شي چې دا شی یو دی دا لغوي توحید دی وفي الاصطلاح په اصطلاح د شرع کې التوحید توحید چې کوم دی هو تجرید پاک بلل دی پاک بلل خالی کول پاک بلل دی هو تجرید الذات الالهیه خالی کول دی د ذات خداوندی پاک گنل او بلل دی د ذات خداوندی ان کل ما يتصور فی الافهام د هر هغه نه چې تصور ترازی تصور کولې شي په فهمونو کې اوس دیال تو ویل کو نه ویل عقیده تهاویه کې لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام او دی ویل کنه نو توحید څه ته وایي تجرید خالق اول د ذات الهی دی د هر هغه سنه چې تصور کیږي په فهمونو کې چې ستا فهم ته د ذات باره کې سره راځي دین د ذات خالق او دغه تصور پکې نه کې دغه توحید ويتخيل چې خیال ترازی یا چې خیال کولې شي فلوهام په وهمونو کې د انسان تصور او عقل ته جسر ازي داغه نه ذات خداوندی خالق اول داغه نه پاک بلل او غنل دغه توحید والاذهان جستا ذهن تکم خیال راځي داغه نه د الله تعالی ذات پاک غنل او بلل دغه توحید پونه شولې ومعنى كون الله واحدا معنا د کېدلو د خدای تعالی چې دی واحد دی اوس دا چې مونږ وایو چې الله واحد الله واحد دی یو دی د دې څه معنا ده نو معنا د کېدلو د الله چې واحد دی نفی الانقسام فی ذاته الت درته ما وضاحت کو چې د ذات تقسیم نه قبلې تقسیم نه قبلې ترکیب نه قبلې تجزی نه قبلې دا ګور راغ کنه معنی د کېدلو د الله چې دی واحد دی واحد حقیقی دی ازلنا په وحدت ذاتی سره موصوف دی معنی دا نفی الانقسام نفی د تقسیم فی ذاته تعالی د په ذات کې تجزی او تقسیم او تبعیض ناراضی پوښی په خبره کنه ګوره د الله تعالی ذات کې امتداد نشته دی ښا نور کې اوازي طول شته او غدواله لکه خط کې اوازي طول یو غدواله وي نور کې طول او عرض دواړه شته لکه سطح کې طول می او عرض می او نور کې طول عرض عمق او غدواله پلنواله جوړواله دا درې واړم په کې نشته لکه جسم نو ذکر الله تعالی ذات تقسیم نه قبلې ښه جسم نه دینو ومعنى كون الله واحدا معنى د کېدو د الله چې الله واحد دی نفي الانقسام نفي د تقسیم والدا فی ذاته تعالی په ذات د خدای تعالی کې ونفي التشبيه والتشريك فی ذاته او نفي د تشبيه دا چې د الله تعالی سره به د چا تشبيه نه ورکي و بیان باندې رد دی او ابن تیمیه باندې رد دی نفی د تشبیه او د تشریک د شریکولو د غیر فی ذاته و صفاته چې الله تعالی سره نه په ذات کې څوک شریک کی نه په صفاتو کې شریک کی او د ذات کې تقسیم او نه کی دغه توحید دغه شی دی او کنه دغه تشبیه کله ځان سره ورکه او کله بل سره ورکه او کله اس سره ورکه دغه توحید نه دی او کله ورته جسم ثابت ہے کله الله ثابت ہے کله مخ ثابت ہے کله پنده ثابت ہے کله مزل ثابت ہے او کله منډه ثابته نو دا غو توحید نه دی والاعتقاد فی قوله
والاعتقاد دا د مخکې را روان متن د تمهید دی. امام صاحب سوی اصل التوحید دا کتاب زما فقہ اکبر ثابت دی په بیان د حقیقت د توحید کې، د حقیقی توحید کې، وما او په هغه څه کې یصح الاعتقاد علیه چې صحیح کیږي عقیده ساتل پاغه باندې. نو وما یصح الاعتقاد علیه دې کې اعتقاد نه څه مراد دی؟ نو دا اعتقاد د آیات ساته یو څو اقسام دي. ښه پوښلې په خبره باندې د اعتقاد څه دی؟ لکه یو څو اقسام دي. علم په دوه قسمه دی، یو توي تصور چې حکم ورسره نه، لکه تصور د زید عمر حرارت برودت وغیرہ، تفسیر المنطق او اساغوجی دی ټولو کې وتا سی ویلې مرقات وغیرہ کې تصور ستوي لکه چې حکم ورسره نه. او کچرتا یو حکم دا یو حکم دواړو طرف ته کنا نفي اثبات دواړه برابر یغي ته بیا شک وای پويږي کنه استوا د طرفین وی یره زید ولاړ دی ولاړ نه دی دا شک شلو. او یو چې کم دی د علم دویم قسم هغه تصدیق دی، تصدیق چې هغه سره حکم وی زید قائم زید ولاړ دی دا غو تصدیق شلو. بیا دلته چې کوم اعتقاد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و ما یصح الاعتقاد علیه کې ذکر کړی دی یا العلم دا شامل لغه علم تم کوم علم تم چې دا غ حکم جازم هغه کلک حکم دی چې تشکیک نه قبلې. اعتقاد چې امام سیبوی چې و ما یصح الاعتقاد علیه دا شامل دی هغه علم ته چې هغه کلک حکم دی چې تشکیک شک اچول نه قبلې ورسېدلې کنه. او دا غرنګي هغه تقلید ته چې دام یو قسم د علم دی هغه تم شامل دی. تقلید هغه دا اعتقاد هغه اعتقاد مشهور ته چې عبارت دی د حکم جازم نه چې تشکیک قبلې هغه تم شامل دی. دا یو مختلفه مسله ده چې ایمان د مقلد مقبول لیکه مقبول نه دی. زمونږ احناف قبلې جمهوری قبلې بعض امامان پکې څه خبرې کوي. نو ایمان د مقلد دا اعتقاد مشهور دی حکم جازم دی خو يقبل التشکیک تشکیک قبلې. نو دا اعتقاد چې امام صاحب ذکر کو دا هغه تم شامل دی. ځواني غالب ګمان تم سره الکا شامل دی. اکثر د عوام ایمان سی غالب ګمان پولیس رات باندې عذاب قبر باندې د عوام اکثر ایمان سی الکا غالب ګمانی بس. نو دغه اعتقاد چې امام صاحب ذکر کړی دی نو دا شامل دی علم تم یعنی هغه حکم جازم ته شک نه قبلې او هغه اعتقاد مشهور تم چې عبارت دی د حکم جازم نه چې شک قبلې او هغه ځواني غالب ته هم چې هغه اکثر د عوامو ایمان دغه شی دی. نو دغه درې واړو ته شامل دی. اوس ورته ګوره یا العلم دا عام دی او شامل دی علم ته. کم علم ته چې دغه حکم جازم دی کلک حکم دی لا يقبل تشکیکا چې شک نه قبلې خیو خودی ته شامل شو. والاعتقاد المشهور او شامل دی اعتقاد مشهور ته. اعتقاد مشهور څه ته وای وهو حکم جازم داغه حکم دی یقینی او کلک يقبل التشکیک چې شک قبل هغه تم شامل دی. و ان ذل بعض او د بعض علماء په نسبت دی یا الظن الغالب ايضا ظن غالب تم شامل دی. فان ظن الغالب ذکر ظن غالب ستوي الذي يغيتوي لا يخطر بباله معه احتمال النقص چې نتیریږي پزړه د دغه معتقد کې سره د ځوان غالب احتمال له نقصان اړه اداره چې بس الله موجودن او ور سره بل دانی چې غیر موجودین پوښولې کنه بس ځوان غالب چې د قلب تراغ د انسان کم ګمان جوړ شو ځوان غالب نو دغه اعتقاد دې تم شامل دی. دلیل دا دی فإن ایمانا
اکثر العوام کذالک، ایمان د اکثر عوامو د غزوان غالب دی. په ذهن کې او په زړه کې بس یو ګمان غالب راشي او دا غي سره هغه احتمال د نقص هغه نوی ملګری شوی، نو دا معتبر دی په ایمان کې. امام صاحب وی دا کتاب ثابت دی په بیان د حقیقت د توحید کې او په هغه څه کې چې صحیح کېږي عقیده ساتل پاغه باندې. ناغدا دی یجب معنا یفترض فرض عین دی، فرض عین ان یقول اج سړی بوای یقوله ویلو او تقوله نه ویلو، ذکر دا او شیان ذکر کوي مومن به. نو یقوله ذکر ویلو، یقوله د غایب صيغه ده او تقوله د حاضر د مخاطب صيغه ده. نو چې پدی او شیان او ایمان په غایب باندې فرض عین دی، نو په حاضر باندې خو په طریقو لا سره فرض عین دی. نو ذکر یقوله ویلو و یجب فرض دی یقول چې او یا بیا الغیبه، پیا د غیبت یعنی د غیب په صيغه سره ویل. یفترضو د وجوب معنی په فرض سره وکا، فرض دی علی المعتقد په عقیده ساتون کې مکلف باندې ان یقول چې په خله باندې اوای آمنت بالله، ایمان می ساتل او لرل او راوړې په الله باندې. پدې سره چې د شریک نه لري نه په ذات کې نه صفاتو کې نه افعالو کې، یو دی په وحدت ذاتی سره د ازل نام پوښ لیکنه. واحد حقیقی دی، واحد عددی نه دی، واحد جنسی نه دی، واحد نوعی نه دی، واحد عددی دی، دا حقیقی دی. پوښ له په خبره کنه. و ملائکته په فرشتو د الله ایمان راوړې دي. اوس براشي چې فرشتو باندې ایمان څه مطلب دی، څه معنی ده؟ ایمان باغی باندې څنګه وروړي هغه وضاحت بوشي. وکتبه په کتابونو د الله او رسوله په ټولو رسولانو د الله او یوم الاخر په ورځ رستنه باندې، والقدر خیره په تقدیر د خیر دده، وشره په شر دده، په تقدیر د خیر دده او د شر دده من الله چې دوانه د الله طرف نه دي. حس الله تعالی چې دا ډیر لوی ذات دی. والبعث بعد الموت، په دوباره جون باندې پس د مرګ نه. وانما قال ان يقول، او دا چې او ویل ماتن چې امام صاحب دی کنه فقہ اکبر کی چې یجب ان يقول ولم يقل ان يؤمن، يقول او ویلو يؤمن او نه ویلو، دا ولی ليدل دید پاره چې دا دلالت کی على ان الاقرار چې اقرار په خله اقرار کول رکن فی الايمان، دا په ایمان کې رکن دی ښا، عمل په ایمان کې داخل نه دی. خدا اقرار او تصدیق دا ګورې د ایمان رکنین دی، یاد ساته دا اقرار د ایمان رکن دی. ان یقول فخلب و یقول خلین صادری تب قائل جوړیږي. اشاره دی تکي چې ګورې دا اقرار دا رکن دی په ایمان کې. لئن اصل الايمان ذکر اصل د ایمان الاقرار و تصدیق، اقرار دی او تصدیق دی بالاشیاء السبعه المذکوره، پدغه او ذکر شو په دې متن کې چې الله ملائکی کتابونه او رسولان ورځ رستنه تقدیر د خیر او شر او باز بعد الموت په دې باندې. لقوله علیه الصلاۃ والسلام، د وجه د وینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې هغه ته حضرت جبرئیل علیه السلام د انسان په صورت کې راغی او تاسو ته نه کوي چې ایمان څه شی دی. مبارک ورته وی الایمان ایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نګوره د ایمان تعریف او داغي تفصیل پیغمبر علیه السلام دسه ورته بیان. ایمان او یقین مساته په الله، په فرشتو، په کتابونو، په رسولانو. نو دا بیا رد جوړیږي تبلیغی جماعت والا باندې. نه کاغي وی ایمان صرف خالق باندې لرا، مخلوق نه ایمان او یقین کټ کا. الیک څنګه ته کټ کا، فرشته مخلوق دی ایمان او یقین به نه کټ کې، رسولان مخلوق دی ایمان او یقین به نه کټ کې. ګنیا منت بالله باندې با کافر شي.
اوس دا چې ملائک څه ته وایي والملائکه عند اکثر المتکلمین ملائک پنځ د اکثر متکلمینو د علم کلام د علماو متکلمین چاته وایي د علم کلام علماو ته ان سبا خور سړی په کتاب لیکلی متکلم اسلام غریب دینم خبر نه چی عقیده څه ته وایو اهل سنت څوک دی خپلم د کفر په یو کند کې پریوته او دا متکلم اسلام دی और जी ब्याते ने ابن कसीर दो इबारत 12 की तपोज़ की मैं किताब देखता वो फिर बताऊंगा तो मैंने कहा कि कैसे मुतकल्लिम इस्लाम है किताब पर लिखता है कि मुतकल्लिम इस्लाम है फिर मसला याद नहीं आता मसला बांधी पूरी का नो मलाइक इन द अक्सर المتकल्लिमीन अजसाम लतीफतुन दा जिस्मुन दी बारिक قادرتun دا قادر دی علی التشکل په شکل جوړولو باندې بالاشکال المختلفه مختلف شکلونو کې فرشتگان شکل جوړولې شي کله بعد یو عربي د یو کوچی په شکل کې حضور صلی الله علیه وسلم تراغله بسا اوقات بعد دهیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغله فرشتہ هر مختلف اشکالو کې دا شکل جوړولې شي بیا منقسمتن الی قسمین دا فرشتي تقسیم دي دو قسمونو ته قسم یو قسم شانهم حال د دي کار د دي الاستغراق فی معرفت الحق اغا وردو بی دل دی ورکوزی دل دی ورغر کی دل دی اغا معرفت ده حق تعالی سبحانه و تعالی کی والتنزه او داغه په تنزه کې او پاکي بیانولو کې وهم او دغه فرشتي چې هغه مستغرق دي په معرفت او تنزیه د باری تعالی کې همل العلیون دغه اوچته فرشتي دي والملائکه المقربون او دغه فرشتگان مقرب دي وقسم يوبل قسم يدبر الامر من السماء الى الارض دا هغه فرشتي دي چې دی تدبیر کوي د کارونو د اسمان نواله ان ترجمه کوي چې دی الله تعالی د قیومیت مقام ورکړي دي د انتظام چلی د کائناتو ګوره قران کریم کې یو ځای راځي یدبر الامر د هر کار مناسب تدبیر باری تعالی په خپل کوي نو قیوم دی بل ځای راځي فالمدبرات امرا زما دې قسم یې فرشتگانو باندې چې د قیومیت مقام باندې مشرف دي او هغه تدبیر کوي د کارونو نو الله تدبیر کوي خلقن فرشتي او بعض اولیاء متصرفین تدابیر کوي کسبن نو بنیادی فرق پدې کې د خلق او د کسب دی دا د ما فوق الاسباب د ما تحت الاسباب تقسیم چې سو کوي کنه دا د مجوسیانو خود ساخته او من غړت او بناوټي تقسیم دی نه په دلیل د کتاب الله نه پیش کولې شي نه په د حدیث نه پیش کولې شي بس راټینګ کوي ته چې دا د فوقو تحتو تقسیم کې چا کړي قران کې راتو خای حدیث کې راتو خای یو صحابي نے ثابت کا یو امام نے ثابت کا یو محدث نے ثابت کا بس دا زمونږه کابیرو کړي دي دا کابیرو کړي دي دا کابیرو نه مجبور دي قران او سنت دومره نه مني څومره چې خبره دا کابیرو مني تعجب علامه سبق به القضاء دی تدبیر د کار کوي خو موافق دا چې هغه باندې الله فیصله تیر شوی وي وجر القلم الالهی او پاغي چلیدلې وی قلم د خدای پاک فمنهم السماویه بیا پدې کې بعضی د اسمان فرشتي دي ومنهم الارضیه بعضی ورکه د زمکه فرشتي دي نو دا فرشتو باندې ایمان دا غمانه سدی کې بیا حفظ دي کرامن کاتبین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون سپدې کې موقبات دي له موقبات من بین یدیه من خلفه يحفظونه من امر الله پوښل کنا والایمان بالکتب ایمان په کتابونو باندې دا څه شی دی وهو التصدیق الجازم دا غلق یقیني تصدیق دی بوجودها په وجود د آسماني کتابونو چې دا موجود شوی دی وبانها کلام الله پدې چې دا الله تعالی کلام دی رد راغو طارق جمیل باندې وی تورات د الله کلام نه دی انجیل د الله کلام نه دی زبور د الله کلام نه دی قران د الله کلام دی الک ابو المنتهی دی نه دی ویلي ایمان په بالکتب څه دی تصدیق جازم به وجودها او بانها کلام الله
چې دا ټول کلام الله کې داخل دي. الله د موسی علی السلام سره خبرو کې تورات ول ورکو هغه باندې الله اطلاق د کلام کړي وکلم الله موسی تکلیما. پونه شو لک وی تورات کلام الله نه دی و په ابو المنتهی باندې کافرم پوش. وجميع الكتب المنزله ټول کتابونه نازل شوی علی الرسول پر رسولانو باندې هغه سودی 104 دي 104 کتب یو سلسلور کتابونه دي شمار اوس. انزل الله تعالی علی آدم علیہ السلام منها 10 صحائف. الله د 104 نه لس صحیفه په آدم علیہ السلام نازل کی. والا شیس علیہ السلام 30 صحیفه. د آدم علیہ السلام مشر زوی جناب شیس علیہ السلام دیر شي پاغه نازل کی. والا ابراهیم علیہ السلام 10 صحائف. لس ابراهیم علیہ السلام باندې نازل کی سو شوي 50. په خبره باندې پوښول کنه. والتورات علی موسی علیہ السلام تورات موسی علیہ السلام باندې. انجیل په عیسی علیہ السلام باندې. زبور په داوود علیہ السلام باندې. والفرقان علی محمد صلی الله علیه وسلم. او قرآن په نبی علیہ السلام باندې سو شو 54 شو کنه 50 نورې چرته لاړې. نو څوک داوی چې ګورا 50 په شیس علیہ السلام باندې نازلې دي 50 دیرش په ادریس علیہ السلام باندې نازلې دي سو شوي اتیا. لس په ابراهیم علیہ السلام نازلې سو شوي 90. لس په آدم علیہ السلام نازلې سو شوي. او تورات انجیل زبور قرآن په موسی داوود عیسی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علیہم وعلى نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات دا پدی نازل دي. نو 104 شو کنه. اوس دا چې رسول چاته وي نبی چاته وي ورسوله رسول جمع د رسول الله. بعض کسان امنت بالله غلطه وي ورسوله وي دا ورسوله ری باندې پیش لګول پکار دي. رسول چاته وي نبی چاته وي. سو کوئی رسول مرادف د نبی دی سو کوئی رسول اخص دی نبی عام دی. رسول سره با کتاب متجدد شریعت متجدد خامخوي. نبی سره دا ضروری نه دی. کله کله هغه د سابقه نبی شریعت هم چلی. څوک د ترادف قائل دی. د ترادف قول صحیح دی. دغه کچرته فرق د فرق قائل شینو ورسوله نو پدری سو دیار لس رسول غتا ایمان روړو او نور انبیا چرته لاړل. په خبره پويږي. ور رسول رسول چاته وي من له شریعتنا من له الشریعه هغه چاته وي چې شریعت لري ول کتابو کتاب لري فیکون اخص من النبي. نو رسول اخص شو ډیر خاص شو د نبی نام. نبی عام مطلق دی رسول اخص مطلق دی. په درمیان کې نسبت د عام او خاص مطلق دی. وعند بعض العلماء فنزد بعض علماء هو مرادف للنبي دا مرادف د نبی دی. هو الايمان ایمان لازم بكل نبی لازم دی په هر نبی سواء نزل عليه الكتاب او لا برابر دا که کتاب په نازل شوی یو کنا. والبعث بعث تویا هو ان يبعث الله الموتى من القبور. بعض دی ته وی چې الله تعالی برا پاسې دا مړي د قبرونو نام بأن يجمع اجزاءهم الاصليه دا چې د دې هغه اجزاء اصليه به الله تعالی را جمع کی ويعيد الارواح اليهم روحونه به ورته واپس کی. دغه ته وی بعث. والقدر قدر څه ته وی دا مصدر دی. مصدر کله راضی په معنا د فاعل کله راضی په معنا د مفعول. دلته په معنا د مفعول اخلي مقدور بیا مقدور په معنا د مقدر اخلي ځکه مقدر کې زیاده معنا پرته ده. اوس دا چې دا قدر مصدر مبني للمفعول ولی اخلي دغه چې دا قدر نسبت باری تعالی ته کیږي او هغه ته صرف نسبت د خیر کیږي د شر ورته پکار نه دی. هغه به دې کی راځي. او دلته ول قدر خیره و شره کی ضمیر مخارجی کیږي. نو الله تعالی فعل ته د شر نسبت کیږي. نو ځکه دغه احتمال لزالی د پاره
دا قدر مصدر په معنا د مفعول ګرځي مقدور او هغه بیا مخلوق دی او مخلوق ته د شر نسبت شنو پروا نه کوي ورسېدل کنه والقدر مصدر دا مصدر دی په معنا د مقدور نو مصدر په معنا د مفعول شلو لکه مقدور وزنی مفعول وهو او بیا دا مقدور په معنا د مقدر اندازه کړي شوی خیره دا مجرور والا دا بدل کده قدر نام والقدر ګور آمنت بالله به داخله ده کنه لگا نو باس ور کوي جر ور کوي مدخول ته کنه ور کوي باوتا وکاف لام و منذ مسخل ربها شمن عدافيا على حتى الى آمنت بالله وملائكته وكتبه زیر ور کوي کنه ور کوي دا ټول دغه با کمال له بس نو والقدر دا څوک چوي ولا قدر خیره دا لیونه دی ولا قدر خیره خدای دې خکه شمال هم نه دی ویلي والقدر خیره نو خیری ولی مجرور وي ځکه دا بدل له د قدرینا هغه مبدل منه دی دا بدل له اعراب د بدل د مبدل منه دا یو شی وي والقدر خیره دا مجرور دی بدل له د قدرنا اوس کې ورکوزیګم چې را بدل په سلور قسمه دی بدل کل من الکل بدل احتمال بدل غلط بدل بعض نه مړه بس بیا خبرو کیږي کنه خپل شړې سره خپې غزل پکار دي نو دا بدل بعض دی د کل نه ځکه چې تقدیر خو د خیر می د شر می کنه نو دا خیره تنه باش شو کنه کل خو بالو کنه چې شرهم ور سره وې کنه نو دا بدل بعض دی د کل نه وشره دا معطوف علیه دی پاغي باندې عطف کړي شوی دی چې پاغي عطف دی اعراب د معطوف علیه دام یو وی نو ولته خیره چې کوم دی مجرور بنا بر بدلیت د القدرنا نو دا پاغي عطف دی نو دا به هم مجرور وای په خبره پیږي کنه اوس دا چې تقدیر د خیر او شر خلقن دواړه د الله طرف نه دی اوس داغه د پاره یو روایت هم پیش کړي او تعلیل ذکر کړي رویا روایت کړي شوی چې ان ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر ابن الخطاب عمر فاروق رضی الله عنه ناظر مناظره وکم فی مساله القدر د تقدیر په مسله کې بان ابوبکر پدیشان سراج صدیق اعظم رضی الله عنه کان یقول د ویلا الحسنات من الله نیکیان د الله د طرف نه دي والسیئات من انفسنا گناهونه زمونږ د طرف نه دي وکانه عمر رضی الله عنه یضيف الكل الى الله هغه به د خیر او د شر د حسنی او د سیئ نسبت او اضافت الله تعالی ته کولو فذكر ذلك لرسول الله ذکر مفرد دی ذکر تسنیه ده فذكر د دواړو ذکر ک ذالک دا خبره پیغمبر علی السلام ته چې زداوی عمر سیب داوی فقال علیہ السلام نبی علیہ السلام ویل ان اول من تکلم بالقدر اول هغه څوک چې هغه تکلم کړي دي په تقدیر سره من جمیع الخلق كلهم د ټول مخلوقنا تقدیر مسله کې اول خبره چا کړي دا جبريل و میکائیل علیهم السلام فکان جبريل یقول مثل مقالتک یا عمر اے عمر حضرت جبريل علیہ السلام بس دا خبر غوندي خبره کوله وکانه میکائیل یقول مثل مقالتک یا ابا بکر اے ابو بکر صدیق میکائیل علیہ السلام ستاسو خبر غوندي خبره کوله فتحا کما اسرافیل نو داغي محاکمه کا چا اسرافیل علیہ السلام اے مناظره وکاو حکم او ثالث پکې چا راوسته د فرشتو منس کې مناظره وا حکم ورکې سو کو اسرافیل علیہ السلام د صحابو منس کې مناظره وا حکم ورکې سو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پونه شولې لکه د خوارجو د عبد الله بن عباس صاحب درمیان کې مناظره د حضرت علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په درمیان کې مناظره او منازعه او جګړه وا اغي ثالث او حکم ابو موسی اشعری ګرځول خوارج ویل چې حاکم بګی چاره واستي حکم ان الحكم الا لله ویلی سے مشرک شو د غیر الله ته ثالثي ورکا دا د خوارجو حکم نو ثالث نه تخدیدل دا د خوارجو شعار دی یا فیصله ویډیو کې پلار بدی کوي ویډیو غستا پلاس کې دسته کټ کو سره منډي رو منډه ګډاګانې پکې کوي شپلیانې پکې وایو
یو بلتا امیلونه واچو یې مونږ ګټل فیصله به ویډیو کوي نه خو د تور نه سپینو د سپین نه تور جوړي ویډیو نه خو دا غشي دی وی حکم او فیصله کون پکې چا راوسته او شرمیدلی حدیثو پکې راوسته فرشتو پکې راوسته صحابو پکې راوسته د خزو د خاون منځ کې جنگ راشي حکم بټا کې کنه بټا کې فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها قران کریم دی یو ثالث د خدي د سړی د طرف نه سړی تولېږي چې داغه نظریه معلومه کې چې کور جوړول غواړي کورانول غواړي یو ثالث د خدي د خاندان نه خدي تولېږي چې د خدي رای معلومه کې چې بل خو اراده لريو کنه دا کور جوړول غواړي نو فتحا کما اسرافیل علیہ السلام فقضوا بینهما نو فیصلو کده پمینز د دواړو کی فیصله سوا ان القدر كله خیره وشره من الله تعالی تقدیر ټول که خیر د دې او که شر د دې د الله طرف نه دی ثم قال بیا رسول الله مبارک فرمایل هاذا قضوا بینکما ذات ثالث مقرر کم نو دا زما فیصله د استاسو د دواړو پمنس کی ثم قال عليه السلام بیا نبی علیہ السلام ویلا یا ابا بکر و ابا بکر لو اراد الله تعالی کله دا اراده کړې وي الله یاسی احد چې یو کس دیم د الله تعالی نه فرمانیونه کی لما خلق ابلیس علیه اللعنت یا ابلیس ولې پیدا کولو نو که خیر دی او که شر دی خلقا من الله دی دا د شر کونه چې پیدا کنو پته لګي چې دا شر پیدا کوونکې مله دی کنه ابلیس د شر کونه ده کنه ده نو کده اراده وی چې یاره نافرمانی دي سو کومونه کی دا د شر کونه ولې پیدا کوله والحساب والميزان والجنه والنار حقنا حساب او تل د میزان تل د اعمال او جنت او جهنم حق دا حق دی اوس پیدا دی موجود دی کله دا ټول والمیزان میزان عبارت دا عبارت دی اما یعرف به دا غسنا دی پی جندل شي پدې سره مقادیر الاعمال مقدار اندازه د عملونو دا وسنګي والعقل قاصر ان ادراک کیفیته عقل قاصر کوتا دی دا ادراک د مندلو د کیفیت د دینه پته نه لګینو والله تعالی واحد الله یو دی لاندې ناکت سوی فی ذاته الله واحد دی واحد عددینا واحد جنسنا واحد نوعنا واحد حقیقی فی ذاته ازلنا په وحدت ذاتی سره متصف دی واحد دی غلام من طریق العدد د عدد او د شمیر د وجننا د عدد نه چګینه واحد الاثنين والی د دوه نیمه والی یو دوا درې هغه ته نه یادې د هغه عدد نه واحد نه دی چې واحد اثنان وثلاثه واربعه لأن الله تعالی ذکر الله تعالی له سبع عدد نه دی ذکر عدد انتزاعی او اعتباری شی وی پوښ ولیکنه الله عدد نه دی ولا متعدد هم نه دی ذکر متعدد کی کثرت وی ما درته ویل ذات الباری د تقسیم او اشتراک او تبعیض نه او ترکیب نه او تجزی نه مماثلت نه منزه دی کنه دی نو نه عدد دی او نه متعدد دی عدد انتزاعی شی وی اعتباری شی وی او متعدد کی کثرتی او ذات الباری وای هغه کی کثرت نشتا سلم دی ویلې کنه وی الله سره بسيط دی که مرکب دی آی هی جانان ولكن من طریق خلقنا الله واحد دی د دې طریقینا چې انه لا شریک له د شریک نشتا قد يقال واحد کله خلق سوی واحد یو ويراد به او اراده کولی شي په یو سره نصف الاثنين غنیم د دوو الله دغه واحد عددی نه دی نیم د دوو نه دی دا کفر دی که څوک الله ته واحد عددی وای او دغه نیم د دوو هو ما دا هغه دی یفتح به العدد چې په دې سره عدد کولاویږي ته چې د سوي کنه د شمار کې پیسې شماري یا ګود د عدد شروع کې د سنه به شروع کې 1 نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه نه وای کنه چې 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 نه شروع کوي کنه نو دغه ته عددی وای واحد عددی الله دغه نه دی وهذا معنى الواحد من طريق العدد او دغه معنی د واحد د خود طریقې د عدد نه وقد يقال کله کله ویل شي واحدنا
دا واحد دی علامه پدې معنا چې ان لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له بحسب ذاته وصفاته فی جميع ذلك چې دا واحد دی پدې معنا شریک نه لري نظیر نه لري مثل نه لري په اعتبار د ذات او په اعتبار د صفاتو پدې ټولو کې څه کې لکه شریک نه لري نو فالله واحد الله یو دی علامه پدې معنا چې انه لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له فی ذاته وصفاته الله لا شریک نشته او نظیر نشته او مثل نشته نه په ذات د دې کې او نه په صفاتو د دې کې د واحد دغه معنا ده مماثلت نه لري ترکیب نه لري تجزی نه لري پوښتنه کنه اتحاد نه پاک دی دغه معنا ده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بس ته کوي اللهم صل على محمد وآله وعترته وبارك